شپږم نمبر قربانۍ لپاره ادبي خبره دا ده چې په سرب سروي باندې قرباني وشي. لکه نن سبا داسې قیمتونه روان وي چې یو کمزوری سروی وي چې هغې قیمت لږ کم وي، یو چې کوم دی سرب وي او ښایسته وي د هغې قیمت چې کوم دی لږ زیات وي. نو لحاظه غوره خبره ده، ادبي خبره دا چې په سرب سروي باندې قرباني وشي. اگر چې دا د تا لپاره یو خیر ذریعه ګرځېږي نو سرب سروي باندې قرباني دا بهتره خبره ده. چې یو څو مطلب 2000-3000 روپۍ به ګران وي نو خیر دی دا تاوان د وشي، خو چې قرباني په سرب سروي باندې وشي دا ادبي خبره ده. اووم نمبر قربانۍ لپاره ادبي خبره دا چې قرباني باید چې چا وزدس کیږي چې د نبی علیه صلات وسلام دپاره هم یو قرباني وکړي چې دا څومره دین دی او دا څومره څه دا هر څه موږ ته د نبی علیه السلام په برکت سره رسېدلي، نو ښه خبره ده. او همدارنګې اتم نمبر د قربانۍ لپاره ادبي خبره دا ده چې کوم روپو باندې د قربانۍ سروی واخلي په هغې باندې به نیت نه بدوي، یعنی هغه روپۍ به تاوان نه ګڼي چې ما یو قسم لا تاوان وکړلو، دا بلکې تو یو قسم لا د آخرت ګټه وکړله. نو لحاظه د قربانۍ سروي باندې په پیسو باندې به نیت نه بدوي. که نن سبا وکتلی شي دا خلک د ځمکې جایداد دپاره به روپۍ هم را قرضوي، همدغرنګې د واده دپاره، همدغرنګې د نورو فضولیاتو دپاره که ورته وي چې فلان ځای کې ځمکه خرڅېږي نو روپۍ به را قرضوي او را یادوي به او په لوی قیمت سره به هغه جایداد و ځمکه اخلي. خو چې بیا قرباني راشي نو په دې کې دین اسلام یو کار راشي، په دې کې دا نیت بد کی. نو لحاظه نیت په نه بدوي، کومو پیسو باندې قرباني سروی. هم نمبر قربانۍ لپاره ادبي خبره دا چې د ذبح په ټیم کې باید چې سروي سره ظلم زیاتی ونه شي، یعنی ذبح کېږي دا په ښې طریقې سره کېږي. دا ځینې خلک چې کوم دی دا غوا غوایی ډېر په عجیبه انداز سره راغورځوي، همدغرنګې تکلیف یې رسوي. نو ذبح چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله تاسو ذبح کو نو ښایسته ذبح کوو، یعنی ښایسته ذبح مطلب دا چې سروي ته پکې تکلیف ونه رسو یو، او دویم نمبر د تاسو چاړوکی دا چې تیره وي. نو لحاظه په تیره چاړوکی باندې قرباني د ادبي خبره و. او همدارنګې لسم نمبر د قربانۍ لپاره ادبي خبره دا چې د قربانۍ کوم سروی دی باید چې کله ته ذبح کوي چې کوم ټینګ کې ته ذبح کوي نو هغې سروي مخ په قبلې په طرف باندې اړوي، نو دا د قربانۍ لپاره ادبي خبره و. او د حلالې په ټینګ کې بسم الله الله اکبر به پویایي.